په خیبر باندې راوړي دي خو د خیبر نه مخکې هم دلته موږ وخت تېر کړی دی دا چوټه لاهور د دې دارالخلافه وه زموږ صحابه کې چوټه لاهور چې کوم دی دا زیات تر اهم ځایونه زیات هغه ځایونه کې دي په دې صحابه علاقه باندې سره دا ځمکه د پښتونخوا اکثریت چې دا د هغې الزاکو ملکیت چې کوم دا په دې الزاکو یادېدله نه فرېدې یادېده نه وزیر مسجد نه بنګشو نه ورکزې نه خټکو بلکې دا خټک چې کوم دي نو دا چې کله دی دلته کې راللو نو د اکوړه نه شروع شوي دي بیا دا اکوړه خټک نه دي ته مخکې دي ټولو ته به دلزاک وي دا ټول دلزاک یو غټه قبیله وه خو چونکې زمونږ بس بدقسمتۍ دې دی کې راغلی چې که مونږ مغولو سره جګړه کړې ده که یو قبیلې سره کړې نو مونږ ځان سره بل سړی نه دی ملګری کړی تاریخ نشي ښولی چې دغه قبیله دي ځان سره ملګری کړی نو په اکثر باندې مونږ جګړې کړي نو چې یو بله مثال یو طرف ته 20 قبیلې 30 قبیلې 50 قبیلې یو طرف ته یو قبیله چې د دې نه مثال 50 پرې خو د یو کې 50 کمیږي که نه اوس که هغې کې 50 پرې خو د 20 نه ده کن پای باندې یو یا دو نه دغه کېږي بیا زمونږ جلا وطني زیات تر د مغولو چې څونه حکومتونه راغلي دي کړې ده د مغولو حکومتونه چې څونه راغلي دي دي زمونږ جلا وطني کړې ده مونږ یې په ځای نه یو پرېښه هر یو ویلي چې بهی دا خلک خواره کړي بیا په هندوستان کې کوڅه په کوڅه دا خلک کرلی دی دا خلک یې کرلی دی بیا دا کلي چې کوم جوړ دي دا هم زاړه کلیدار دي په نومونو باندې جوړ دي چې ګوره کله مونږ د دغه باندې راوړي دو په خیبر باندې راوړي دو خو د خیبر نه مخکې هم دلته مونږ وخت تېر کړی دی چې هغه ګنداره دا ګنداره ډېر زوړ ځای دا د عیسی علیه السلام نه مخکې دا ګنداره دا دغه نه مخکې دی کې دا دلزاک موجودو به دی کې دغه وخت کې هم دی موجودو نورو قبیلو هم د دې نه اجازت غوښتو دلته کې راللو چې راللو نو دلته بیا دا سپیدهن چې یو قوم و دا لکه دا پلیخوزي غونته و د چینا چې شاید دوی راللو دوی به جګړه وکړه او دا خلک یې ډېر زیات خراب کړل نور پښتانه به واپس وتښتېدل افغانستان ته بیا لړل دلزاک به د خپل ځای پاتې شو نو چې دوی واپس لړه تاریخ دی نور ته بګوړه لیکي دا بګوړ شو دوی لړو تښتېدل بیا واپسۍ کې چې کوم دی نو دلزاک به د خپل ځای باندې پاتې شو دوی پاتې شو نو دا کوم ډېر زوړ را روان دی بل به دې هم ځان پویه کړی دا پښتانه دا ټول یو پښتانه دا ټول دروغ دي چې دا سربړي اولاد دی او دا د پلانکي دی دا ټول دروغ دي دا ځان له قومونه را روان دي اوس چې ډي ان اے کې مې کېږي نو صرف دلزاک او د سره که ګروپ کې کوم خلک دي دا کلیر کېږي پښتون ګوره بل سړی نه کلیر کېږي دا څوک د یو طرفه راغلي دي څوک د بل طرفه راغلي څوک د بل طرفه راغلي دي نو چې کله زموږ مشران بیا واپس هم پکې دغه ته تللي دي افغانستان ته نو دې علاقه باندې سرو کافر حکومت و چې کله دوی راوړېدلو نو دوی د سرو کافرو له شکست ورکړو د دوی دا چوټه لاهور د دې دارالخلافه وه زموږ صحابه کې چوټه لاهور چې کوم دی دا زیات تر اهم ځایونه زیات هغه ځایونه کې دي په دې صحابه علاقه باندې دي نو دوی ته دوی شکست ورکړو او لومبۍ به دې ځان پوه کړي چې په پښتنو کې جومات نه لومبۍ دي علي مسجد جوړ کړو بایزید نومې محمود دلزاکو د چې کوم دی لومبۍ دغه جومات جوړ کړو په پښتنو کې د جومات رواج نه و دویم جومات دی بیا په جندول کې دیر کې راخ کړی دی دا نه مخکې د پښتنو کلیم نو د کلي دا رواج هم بیا دلته کې دي چې څنګه راغلی دي د کلو رواج جوړ کړو چې کوم ځای به مثال په طور د ګډې ویزې به کوم ځای کې ښې مړېدل څاروي خو هلته به دوی په دیرو لکه دا ګلبان سم چې دا ګډو بیزو والا ګرځي نو چې دوی دلته کې راللو دوی دلته پرېوتلو دوی اسلامي لحاظ سره راغلي دوی کافرو ته شکست ورکړی دی د شریعت لحاظ سره دا ځمکه د پښتونخوا اکثریت چې دا هغې د دلزاکو ملکیت دی دا دلزاکو ملکیت دی بیا ډېرو تاریخونو هم دې سره زیاتي کړي دي ډېرې بې ضمیره خلکو تاریخونه لیکلي دي چې هغې خلک خوشحاله کړي دا خبرې اوس په خپله روزي او په خپله یو سړی چې کوم دی نو هغې حمایت کوي نو دا خلک دلته پرېوتل په دې باندې بیا چې کله الغبیغ د یوسفزو قتلیام وکړو 900 کسان په بعضې روایت کې را دي په بعضې کې 700 را دي دی ډېر په بد حال کې دی په لرو شړلو او دې ته چې کوم دی زموږ خلکو دلته کې ځمکې ورکړلې ځان پورې رانږدې کړلو دوی له کپړې ورکړې دوی یې پټ کړلو دوی خپله وایي تقریبا 9 لاک کسان یادي هغه وخت کې نه اقوام متحده وه نه چې تریلي پراته دې خلکو هغه بوجوچت کړی هغه اخلاص دې خلکو ورسره کړی د پښتونولۍ په لیول باندې دوی هغې باندې ننګ کړی نه بدقسمتۍ نه بیا دا خلک راللو او دوی بیا هغه چې چا دوی سره زیاتې کړو دوی سره ملګري شو زموږ خلاف دا کلپاڼی چې کوم دا زموږ مرکز و په هغه ټایم کې کلپاڼی چې دا مرکز و زموږ نو دې کلپاڼی باندې بابر حمله وکړله ورسره دا یوسفزي ورسره ګیانیانو دې ځای باندې حمله وکړه حمله چې موږ د شپې په وخت کې به هغې کولله چې د شپې په وخت کې به یې کولله نو هغه بیا دوی به رانه خبر نه وي نو چې حمله څنګه وکړله نو ډېر زیات قتلیام وشو